د یوې عظیمې وعدې ذکر دی چې هغه وعده د مخلوقو او د خالق په منځ کې شوې ده او دې وعدې ته وعده ازلی عهد ازلی یا عهد الست ویلي او هغه وعده دغه وعده د عهد ازلی وي چې په ازل کې الله کوم وعده غستې وه یا ورته عهد الست وي چې الله تاسو کې ستاسو رب نیمه نو ټول الارواح چې کوم دي په یو ځای باندې وویل چې قالو بلا ولن الله پاک د زمونږ رب یې نو دا وعده الله جل شانه اغست دا اقوال پکې متعدد دي خو یو قول پکې دا دی چې دا وعده الله رب العالمین په عالم الارواح کې اغست دا او بعضی مفسرین وی چې نه حضرت آدم علیه السلام چې په کوم وخت کې د جنت نظمو کې تراتلو نو په هغه وخت کې په عرفات کې په وادي نعمان کې دا وعده الله پاک د ټولو ارواحونه اغستې ده وعده د څنګه اغستې ده خو راجح قول دا دی چې دا وعده الله په عالم الارواح کې اغستې ده خو تش روحونه یې نه راجمع کړي روحونو سره الله پاک جل شانه جسمونه ورکړي حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې الله رب العالمین په عالم الارواح کې د حضرت آدم علیه السلام د شانه د نرو میګو په شکل کې دا ټول انسانان پیدا کړو دا ټول انسانان د الله پاک پیدا کړو او بیا ول عقل او فکر او سوچ ورکو دا نه چې نه پوهېدل پوهه ولا الله ورکړله او دا غینه ورستو د الله رب العالمین وعده واغستله چې الستو بربکم زستاسو رب نیمه ټول په یو आवाज باندې چې قالو بلا ولن الله پاک د زمونږ رب یې کنه نو ټول دا وعده چې کوم دی د الله پاک سره کړی حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د الله پاک دغه د عالم الارواح دغه وعده دا ما ته یاد ده او دا راته یاد دي چې زمانه ګس طرف ته څوک ولاړو خي طرف ته نه څوک ولاړو کسان راته یاد دي چې څوک رانه ولاړو او وعده راته د الله پاک یاد چې زمونږ الله په کم ټیم کې دا وعده غستله چې ستاسو رب نیمه نو مونږ ټول په یو आवाज باندې ویلو چې الله ولنه د زمونږ رب نو دا ټول روحونه الله پاک پیدا کړی دي بلکې یو روایت کې راځي نبی عليه السلام فرمایي حدیث مبارک چې الله رب العالمین خپل دست قدرت دا د حضرت آدم علیه السلام په خي طرف باندې کې خلو په خي طرف باندې دا غینا سپین شکل کې چې کوم دي د میګو سپین شکلونه چې کوم دي پیدا شو او بیا چې کله په دې ګس طرف باندې الله پاک د حضرت آدم علیه السلام په ګس طرف باندې خپل دست قدرت د خپل قدرت لاس دا الله ته خودو دا غینه د تور شکل والا میږي چې کوم دی پیدا شو نو دا سپین شکل والا چې دا جنتیان نبی رسول الله فرمایي چې دا سپین شکل والا دا جنتیان او دا تور شکل والا چې وو نو دا دوزخیان صحابي ته پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا جنتیان او دوزخیان پیدا کړل نو د څنګه چلو کوله دا خو الله په ازل کې جهنميان پیدا کړی دي نو دا خامخا جنت ته ځي او دا کوم جنتیان پیدا کړی دي دا خامخا جنت ته ځي نبی علیه السلام ته فرمایل چې دا کوم دوزخیان پیدا کړل نو دې ته به د دوزخ والا عملونه آسان شي او دې به توینه شي دې به دوزخ والا عملونه کوي او دې د عمر کوم دغه دوزخ والا عملونه کوي او چې کوم جنت والا پیدا کړی دي نو دې ته به جنت والا عملونه آسان دا به آسان دي او دې به توینه چې دې د جنت والا عملونه کې لګیا دي او دې له مرګ جنت والا عملونه کې راځي جنت والا عملونه کې ودیله مرګ راځي نو انسان لدا نه دی پکار ځکه د انسان اعتبار چې کوم دی د ایمان او د جنت ته دخول لپاره دا خاتمه لاره دي اوسړي د ټول عمر چې کوم دی وګدوګ د نبلونه کړی دي او لوی چې کوم دی کارونه د دین کړی دي او خاتمه په کفر سره وشو دي سونه کړ دی جهنم ته داخلي یو سړي د ټول عمر کفر کې تیر کړی دی یو سکند وړاندې یو من وړاندې د مرګ نه د ایمان راوړو دې باندې چې کوم د جنت ته ور داخلي نو په دې باندې یو سړی له مطمئن کېدل نه دی پکار چې خو مسلمان یم او چې باندې جنت ته ځمنه بس پکار دا د سړی جنتی اعمالو کې اولګي او د الله پاک نه دعاګانې کوي چې الله زما خاتمه دا په ایمان سره وکړي دا ټول ارواح الله پاک جل شانه را جمع کړیو
او بیا د دې ټولو ارواحونه چې کوم دی وعده اغستې ده او ټولو ارواحو د الله جل شانه سره وعده کړې ده چې الله پاکه ته زمونږ رب یې. کیفیت سو په کوم کیفیت کې دا پیدا شو؟ نو مفسرین وایي چې د حضرت آدم علیه السلام لا مبارک سوره شو او دا غې نه چې کوم دی دغه د نرو میږو په شکل کې انسانان پیدا شو او چې کله پیدا شو الله پاک ورله سوچ او سمج او پوهه ورکړه دا غې نه وروسته د الله چې کوم دی تاسو کو چې تاسو رب نیمه ټول وی چې بشک الله پاک ته زمونږ رب او بعضی مفسرین وی چې نه د سر د ویختو د ویخنه د حضرت آدم علیه السلام انسانان د سرو میږو په شکل کې د نرو میږو په شکل کې پیدا شو او د دې پیدا شو چې د کله ګرمي وشي او د ار ویخته د لاندې دا خوله چې کوم دی ګوټه خوله چې کوم دی راوځي دک شان د هر ویخته نه چې کوم دی دغه میږي پیدا شو او دا دغه بچیو د حضرت آدم علیه السلام او بیا ولا الله سوچ او فکر ورغو بیا ته وعده واغستله چې الستو بربکم ټول به یو आवाज باندې وی چې قالو بلا انت ربنا ته زمونږ رب. نو دا وعده چې الله په عالم الارواح کې اغستې ده نو دا وعده یوازې د ارواحونو نه ده اغستې، جسمونه ورسره د جسم او د روح د دواړو نه وعده اغستې ده. ځکه چې حضرت آدم علیه السلام د شانه بچیان پیدا شو د هغې رنګونه سپینو د سپین دا خو د روح صفت نه دی، خو د جسم صفت. یا بعضې روایتو کې راځي چې د هغې په تندي کې نور چې کوم دی ځلېدو، رڼا یې کوله یې تندي، نو رڼا دا خو د روح صفت نه دی، دا د جسم صفت دی. نو الله چې په عالم الارواح کې د دې نه کومه وعده اغستې ده نو دی د جسم او د روح د دواړو نه اغستې ده سره د عقل او فکر نه. عقل او فکر یې ولا ورکړي او د هغې نه وروستو د الله پاک دغه وعده اغستې ده. د آدم علیه السلام د اولاد نه چې کوم دی انسانانو د هغې د شاګانو نه انسانان پیدا کړو، د آدم علیه السلام د اولاد د شاګانو نه انسانان پیدا کړو او حدیث مبارک کې دي چې د حضرت آدم علیه السلام د شان انسانان پیدا کړو. قرآن کې دي چې د حضرت آدم علیه السلام چې کوم اولادو د هغې د اولاد د شاګانو نه چې کوم دی انسانان پیدا کړو د هغې اولاد ته پیدا کړو بیا دې وعده واغستله. او حدیث مبارک کې دي چې د حضرت آدم علیه السلام د شان انسانان پیدا کړو دغه اولاد ته پیدا کړو. نو دې کې ظاهري تعارض په نظر باندې راځي چې هلته کې دي چې د آدم علیه السلام د شانه پیدا کړو، دلته کې دي چې د آدم علیه السلام د اولاد د شانه پیدا کړو. نو دواړو کې تطبیق دا دی، یووالی پکې دا دی چې ړومبې د حضرت آدم علیه السلام د شانه دغه چې کوم صلبي بچي دي قابیل او حابیل او دغه د شانه چې کوم صلبي چې کوم دغه د املا نه پیدا شوي دي هغه بچیان د حضرت آدم علیه السلام نه پیدا کړو. بیا د هغې چې کوم بچیانو د هغې نه پیدا کړو بیا داسې دا سلسله را روانه وه تر قیامت پورې چې کوم انسان لا نه دی راغلی، قیامت پورې به چې څومره انسانان راځي د هر ملا نه چې کوم دی اک شان دي بچیان دغه چې څومره بچیانو هغې ته پیدا کړو. نو تطبیق پکې راغی د آدم علیه السلام نه پیدا کړو، بیا د آدم علیه السلام چې کوم اولادو بني آدم د هغې نه پیدا کړو چې تاسو په ورځ د قیامت بیا دا ونه وایي چې موږ ته خو پته نه وه چې ته زمونږ رب وي، موږ ته خو پته نه وه چې ته بس صرف یو ته زمونږ رب وي، یو ته زمونږ الله خالق مالک وي، بل څوک نه، یو ته د عبادت لایق وي، بل څوک نه. نو چې په ورځ د قیامت بیا دا ګیره ونه کوي، دا عذر پیش نه کوي. د دې دپاره الله وایي ستاسو نه ما په عالم الارواح کې وعده واغستله چې دا خبره ونه کوي چې بس مونږ خو خپلو پلارانو نیکونو ته کتلي دي هغې به شرک او مشرکانو نو مونږ سره مشرکان شو، نو مونږ ته خو نوره پته نشته دی چې دا خبره بیا ونه کوي. زه ستاسو نه په عالم الارواح کې وعده اغستې ده. یعنې زمونږ دا مشران خو باطل پرسته وو، هغې کړي دي، مونږ هغې ته کتلي دي، نو ته مونږ په دې عمل باندې هلاکوې، په دې عمل باندې ته مونږ راګیری. نو الله وایي چې دا ګیله بیا په ورځ د قیامت راته ونه کوي. د دې وجې نه مې ستاسو نه په عالم الارواح کې وعده واغستله. او الله یوازې وعده نه ده اغستې، وعده یې اغستې ده د هغې وعدې د یاد دهانۍ دپاره الله رب العالمین وخت په وخت انبیا را لېږلي هم دي چې هغه وعده د انسانانو ته یاد کړي چې ګوره تاسو خپل رب ته ویلي چې قالو بلا انت ربنا، بېشکه الله پاکه ته زمونږ رب یې، دا خبره تاسو کړې وه. نو د دې وعدې د یاد دهانۍ دپاره حالانکې دا ډو پکار نه وه، خو دا د الله احسان دی او دا د الله رحم دی او کرم دی په دې انسانانو باندې.
چې الله دې وعده هم اغستې ده او یا د هغې وعدې د یاد دهانۍ دپاره چې کوم دي انبیا علیهم السلام هم وخت په وخت باندې رالیږلي دي چې دوی د هغه وعده یاده کړي چې زما د انسانان جهنم ته لاندې شي. نو دا د الله رحم او کرم او احسان دی. حالانکې چې دین وعده اغستې بس دقه پوره وه. اوس دغه وعده پیدا څه ورکوي؟ نو علما وایي چې هغه وعده بعضې خلکو ته خو نه دی یاده، موږ ته خو نه دی یاده، زموږ ذهنونه ډېر کمزوري دي، موږ ته خو نه دی یاده هغه وعده چې کوم الله زموږ نه اغستې ده. خو هغه پیدا دا ورکوي چې هغه په هغه چې کوم دی د یو تخم حیثیت لري. د تخم یو سړی تخم ورواچي که نه، نو د دې چې یو سړی بیا حفاظت کوي او خیال ساتي د اوبو د سپری هر یو څیز خیال ساتي، نو دا بیا چې کوم دی خپل مقام ته ورسي بیا دغه ونه میوه ونیسي. نو هلته کې عالم الارواح کې چې موږ کوم اقرار کړی دی الله پاک سره وعده هو کړی ده، نو دا د تخم حیثیت لري. ایمان هغه تخم راله الله هلته اچولی دی. د آدم علیه السلام د ښي طرف نه پیدا کړي، دا تخم راله الله هلته اچولی دی. اوس دلته کې پیغمبران علیهم السلام راغلي دي، هغې موږ ته توحید بیان کړی دی، هغه وعده یې راته بیان کړې ده، محنت یې کړی دی. دا ټول کارونه چې بیا نیک کارونه کول، د پیغمبرانو خبرې یادول، په هغې عمل کول او دغه رنګې نیکو مجالسو ته تلل، دا ټولې خبرې بیا د دغې تخم هغه خیال ساتل دي، هغې له اوبو ورکول دي، هغه چې کوم دی د سړځای ګرمۍ نه بچ کول دي. نو بیا به د هغې نه وروستو تاسو د ایمان هغه ثمره او د ایمان هغه میوه دا ملاویږي.